نبی علیہ السلام فرمایي چې بیګا ما د شپې خوب لیدلی و چې دوه کسان راغلل او زه یې د لاس نه ونیولم او زه یې د ملک شام طرف ته بوتلم چې کله هلته ورسېدو نو ما کتل چې یو کس ناست و یو کس ولاړ و او دا کم کس چې ولاړ و ده سره د وسپنې یو آله وه او دا کم کس چې ناست و ده له پرې دا خوله شلوله او ده دا خوله به بیا روغېدله ده به ورله بیا شلوله ده دا خوله به بیا روغېدله وایي زه ډېر زیات حیران شوم ما تپوس وکړې دوو کسانو نه چې دا څه دي نو هغې ما ته وویل چې مخکې ځه وایي چې کله زه مخکې لاړم نو ومې کتل نو یو کس ناست او بل یو کس ولاړ او دی ولاړ کس سره یو په لاس کې یو غټ کاڼی و د ناست کس د سر ته به ده دا کاڼی راواچولو د هغې سر به په منځ باندې دوه شو او بیا به ده چې کاڼی راوچتولو ده او د دې د سر ته به ده دا کاڼی راچولو ده دا سر به ماتېدو او بېرته سر به بیا روغېدو بیا به ماتېدو بیا به روغېدو نبي علیه السلام فرمایي